2 میاشتې وشوې زما زوی چې دی هسې موږ په کور کې ناست ګزاره نه کوي په منګوره کې د هندوانو سره ما نوکر کړی دی څه انصاف خو پکار دی که نه موږ خو پاکستانیان یو زه په دې سپینه ګیره د مزدورۍ یم په مجبورۍ نه راوتی یم موږ د حکومت وقت نه دا مطالبه کوو چې دغه اوښکو دپاره دغه عاجزه خلکو دپاره چا کالي خرڅ کړي دي چا خپل څه نه څه خرڅ کړی دی او په دغه میدان ته راوتلي دي موږ دا تمه لرو چې حکومت په دې کې دې غریبانانو سره شانه بشانه ودرېږي اوړه په 200 په 1500 دي دا اوړه موږ ځان واخلو څه وکړو که دلته عدالتونو ته لاړ شو که تاڼو ته لاړ شو کوم ځای ته پکې لاړ شو دا هغه کسان دي دونه چې کوم ګاډي نوې شوي دي نو دوی په هغه ګاډو باندې خپل رزق بچو له رزق ګټو نو موږ خپل فریاد پر خپل ایم پی ای پر حکیم صاحب له راوړی دی چې زموږ به د فریاد هغه مخکې ورسوي او دې خلکو ته د خپل ګاډي حواله شي قانون د ټولو لپاره یو دی څنګه چې قانون پاس شو چېرې بند دي ټولو نه بند شي دا خلک پرې نه خو چې څو بند دي څه کولاو ګرځي دا خلک هغه کوي او هره ورځ عدالتونو چکر کړه تاریخونه وکړه دوی تنګ شوي دي راغلي چې موږ ته زموږ ایم پی ای زموږ د ډیپټي کمیشنر او دا ډي سی او داسې فیصله وکړي چې دې غریب خلکو د رزق بیا په حال شي موږ د هغه خلکو ملګري نه یو کم چې دا پیټ وتی پیټ یا مقدمې پې دي یا څه نور څه دي موږ د هغې ملګرتیا نه کوو موږ د خلکو ملګرتیا لپاره وتو چې چا ګاډي ښه دي هغه په چایسس روغ دي او د هغو رزق بند شه د هغو رزق دوباره په حال شي او د هغو ډېر داسې کسان پکې شته چې هغوی ته 3 ورځونه زموږ بچو خوراک نه دی کړی ولې زموږ مزدوري بنده ده نو زه د خپل ایم پی ای صاحب ته او د خپلو ډیپټي کمیشنر صاحب ای سی سوات او نورو مشرانو ته اپیل کوم چې دوی سره د قانوني کاروایي وشي او دوی ته د خپل ګاډي حواله کړي قانون کله جوړ شو څه مسله دا ټول بیا موږ د قانون ته تابعدار یو دوی د حکم کوي موږ ورته خپل ګاډي حاضرو زموږ ګاډی خو تقریبا دا 2 میاشتې تقریبا وشوې بند دی او زما یو نازبین زوی دی هغه چې دی موږ په دوکان کې نوکر کړی دی خو دغه وایو چې یاره دا شی غیر قانوني و د ملک ته دې علاقې ته راغلي څنګه دي او که پرز که راغلي دي نو په کوم طرف باندې راغلي د اسمان خو نه دی رارتاو شوي خو هم په دې سړکونو باندې راغلي چې دا بنو چې بنو نو دا ولې دلته راتاو چې دلته راغلو خلکو پسې د خپلو ښځو کالي خرڅ کړه خلکو پسې دوکانونه خرڅ کړه پټي پسې خرڅ کړه د خپلو بچو د رزق دپاره هغو دا شی دغه کړه اوس چې دی نه دا خلک چې دی نه هغه د هغو نه دا ګاډي نیسي اوس د 2 میاشتې وشوې زما زوی چې دی هسې موږ په کور کې ناست ګزاره نه کوي په منګوره کې د هندوانو سره ما نوکر کړی دی څه انصاف خو پکار دی که نه موږ خو پاکستانیان یو خو محب وطن پاکستانیان زه په خپله په نیشنل بینک کې منیجر وم اوس ریټایر شوی یم د 2 روپو درک زموږ نه لګي مهرباني وکئ موږ انصاف غواړو انصاف زما په خپله زما ګاډی دی ما دغه نمبر ته کوز کړی یم بولی مې هم زما ګاډی نه کټ دی او نه چې دی نه د هغه چیسس کټ دی ښه روغ موټ ګاډی صرف چته یې خراب وه په هغې باندې زما ګاډی وویستوې تا نمبر موږ نه درکوو دا کټ دی دا ګاډی زه دا هم نه یم چې یاره زما ځای دې وکړي د دې ټولو خلکو دا غریبانان دي او د خپلو بچو د رزق دپاره دا څیزونه اخیستي دي مهرباني وکئ د دې دپاره څه فیصله وکئ که نه صحیح وایي نه صحیح دی او که نه څه انصاف کېږي نو د دې خلکو سره انصاف وکړئ دا خلک چې څومره تاسو د ښکاري د دې نه سیوا خلک مونږ هلته مېګوره کې پاتې کړی دی او دا لږ خلک دلته راوسته دي مونږ د دپاره راغلي یو چې دې عوام سره د انصاف وکړی شي دوی ته د انصاف میلاو شي کم کټ ګاډي چې نیولې دي په تاڼو کې بند دي هغو له 20 تاریخ ورکوي 20 باندې لاړ شي هغو له 25 ورکوي 25 باندې لاړ شي هغو له تاسو 30 تاریخ باندې راځئ نو د دې داسې یو فیصله پکار ده چې یا خو مکمل طور باندې دا مکمل ګاډي بند شي موټر دې هم بند شي ویړځونه دې هم بند شي ټیزټ دې هم بند شي نو دا سوزکي دې ورسره هم بند شي نو دا صرف لګېدلې دي د غریبانانو خلکو کم چې سوزکي خپل د روزګار دپاره غریب خلکو اخیستې وي هغه چا خپله میخه خرڅه کړې وه چا خپله غوا خرڅه کړې وه چا خپل پټی خرڅ کړی وو څنګه چې د بابا وي دغه شان ته نو هغو ځان له د روزګار دپاره دا یو روزګار جوړ کړی و ماښام نه به یو سیر وړه خپل ماشومانو له ګټله به یې راوړل نو رول هغه نیولې دي په تاڼه کې بند دي هغه خلک بې روزګاره ګرځي په بازار کې اخري نتیجه به د هغو دا راوځي چې هغو په ډاکو باندې په شوکه باندې په دې باندې به مجبوره شي نو موږ حکومت ته دا خواست کوو چې د دې غریبانانو سره د انصاف وکړی شي او دوی ته د انصاف میلاو شي ما کټ سوزکی اخیستی و په کښتونو مې اخیستی پیسې مې پکې مې ورکړي او یوه مې هغسې یو هفته کېږي چې بس هلته دا بند شو دا هغې نه مې ودرولی دی که نه او زه په دې سپینه ګیره د مزدورۍ یم په مجبورۍ نه راوتی یم
مجبور نه دي مدرسه دا سودا کې مې اغسته زه هغه وس یو ځکه وای نسی په بل ځکه نسی یو دا غیر په کور کې صورتحال څنګه ده څونه بچي دي او حالات دي څنګه زما دوه زامن دي او شپږ میلیونه لغلونه خو د خیر او د شي ټول دوه زامن مې دغه جدا دي په کور کې را ما زما بډای زمونږ ځوان یو څنګه هم رورجانه په قرض باندې او په خسنو باندې او کاله او خرڅ کړل په دې چلونو ولونو باندې موږ دا گاډي واغستو اول خو ځان د نوکرۍ غم کوو نوکری نه ملاوي دا هر چاته په خپو پرې وته یو کس نوکری نه راکوله مې من کو سکټ گاډي ځان واغستو چې وایو غستو اته ورځې پس رانه واپس ونیو چې ویني وسو هیڅ سیلنشته د وړو درک نه لګي د بل څه درک نه لګي د یو شي کاروبار نشته بل څه نشته مهنګای را باندې راغله خامه وړه په وس په 1500 دي دا وړه مونږ ځان واخلو سوکو کدل ته عدالتون ته لاړ شو کتاڼو ته لاړ شو کم ځای ته پکې لاړ شو یا خو مونږ له دې زمونږ گاډي راکړې شي یا دې زمونږ سره انصاف وکړي شي که انصاف نه کړي مونږ له دې نوکریان نه راکړي مونږ هم ځان د خدای تعالی جزانان یو کنه دې ته خو یوازې به نه یو ناس چې بس جو مونږ به هغه سر لزو دې سر لزو خو غریب تبا د په اخره کې سو کې ځان وژني خودکشي وکي په بل خو لاس نه دی بر خو په خپل ځان خو لاس بر دی کنه نو دا خبر ده چې د پاره د خدای زمونږ دا گاډي مونږ ته آزاد کړي او ګوره د غریب نه قلار شي ګوره قسم په خدای کورا کور د بس خیر شټاټي او کله باندې ولګي د الله قهر به د باندې نازل شي د انسان نه د الله الله ربکم تکذبان اول خو زه د میډیا والو شکریہ ادا کوم چې دی ورالو او زمونږ د اواز وړاندې کو هغې نه پس فضل حکیم صاحب او راغلی څومره قابل احترام قابل عزت زمونږ مشران دي د دوی شکریہ ادا کوم مونږ نن یو مسله کې راغونډ شوي هغه ډېره غټه ایشو ده او د سوات په لیول ده بلکې د ملکن ډیویژن په لیول د کټ ګاډو ایشو هغه عدلیه یو فیصله راغله مونږ دا نه وایو چې عدلیه له پاڅه یو یا د عدلیه له پاڅه یو خبره وکړو چې نور مسایل پیدا شي مونږ په هغې کې صرف دا کول غواړو چې په دې کې داسې یو ترمیم داسې یو سیستم داسې یو قرارداد په صوبایي اسمبلۍ کې راشي چې مونږ ته د دې کټ ګاډو دپاره یو لایعمل تیار شي ولې دا کټ ګاډی وختي یو بابا دلته جړل بلکې هغې نه جړل هغه جړه زمونږ وه زمونږ په خپله زړونه خس شو په هغه ټیم هغه بابا په یو سترګه باندې اوښکې روانې وې دویم باندې نو زمونږ مشر مونږ سره ولاړ دی د هغه اوښکو یو اوښکې جواب به روز معاشر په ورځ هم او په دې جهان کې به هم هغه عدلیې نه به هم کېږي او دې حکمرانانو به هم کېږي نو دغه حکمرانانو کې مونږ سره ښه نامي ګرامي او مونږ په خپله هم لیدل دي او خلقو نه هم اورو چې فضل حکیم صاحب د خلقو په زړونو کې کم ځای پیدا کړی دی زیات ما ته هم خلق وایي چې ته هم کله د هغې پېښې کې او کېدای شي هغه ته به هم ته د شاخان پېښې کې نو مونږ دا تمه لرو چې د دې غریبانو دپاره به څه نه څه حل راوځي ولې په سوات کې ټول غټ روزګار چې دی هغه د کټ ګاډو په سلسله کې روان دی او روزګار زه دا ویم ته هغه سوزوکو کې په صورت کې د غواګو په صورت کې خلقو له کم سہولت چې ورکوي دا کټ ګاډي مونږ دا نه وایو چې کم ګاډی چسس نمبر غلط دی کم ګاډی ټیمپر دی کم ګاډی قانون مطابق غلط دی کټ ګاډی د هغه ګاډی چې هغه انجن کې یا غلا یا د هغې کې څه ایبي د باټرۍ نه چې پاسې هغه ګاډی مونږ د حکومتي وقت نه دا مطالبه کوو چې دغه اوښکو دپاره دغه عاجزه خلقو دپاره چا کالي خرڅ کړي دي چا خپل څه نه څه خرڅ کړی دی او په دغه میدان ته راوتي دي مونږ دا تمه لرو چې حکومت په دې کې دې غریبانو سره شانه بشانه ودرېږي او دې غریبانو د وجې نه حکومتونه چلېږي او حکومت دا فرض دی چې که یو روزګار ورکولی نه شي نو روزګار دی الې ده مونږ به یې مهرباني اوس خپل فضل حکیم صاحب ته خواست کوو او خپل هغه دوک درد که بیان کړو زه وایم چې که زه په خبرو شروع شم نو زما خو په زړه وینه روانه ده خو تاسو به هم ټول جاړئ کم حالات چې دي نو زمونږ تمه لرو چې دې کې به څه نه څه حل څه مناسب حل چې دیو ته هم مسله نه وي عدلیه ته هم خوشحاله وي قوم ته هم خوشحاله وي او کټ ګاډي مالکان ته هم خوشحاله وي ډېره مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ اصل کې د صوبایي حکومت مسله دا نه ده نه صوبایي حکومت دا ډیسیژن کړی چې کټ ګاډي دی ونیول شي دا خو تاسو ته هم پته ټول دنیا ته پته چې کوټ فیصله کړې ده خو دوی یو ډېر خبره وکړه چې د کوټ فیصله موږ منو موږ دپاره مطلب قابل قدر ده خو کم ګاډي چې لیبارټري کلیر کوي چې هغوی دې نه تنګوي موږ اګري شو چې بلکل به نه تنګوي او موږ کم ګاډي چې په شک کې نیولې وه دوی ته واپس هم کړی شي
او کوم چې ټمپري او کوم چې چیسس خراب شي کوم چې خرابي هغه خامخه دوی په میګری شو چې هغه ته موږ سنو دا موږ سپارښت نه کوو ولې په دې کې ډېر د غلا ګاډي می په دې کې داسې ګاډي چې واردات په کېږي هغه لپاره قوم ته ډېر غټ نقصان نشي نو کوم ګاډي چې لیبارټري کلیر کی نو ما بخیال چې هغه از نو پرابلم هغه نه نشي نو آی جی صاحب ته هم ما بخیال چې آی جی صاحب مسله وزګه نه چې ملکن ریجن مسله ډي جی صاحب رم باندې کې زباس وکم او لاندې ډي سي سره لوکل تور باندې باندې خبر وکم ان شاء الله غاډي باندې کوم چې لیبارټري کلیر